زمنګ دې پښتنو علاقې ته هم پیغمبر علیہ السلام یو وفد او جرګه را لېږلې وه. اته صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام را لېږلي دي پښتنو ته. د هغې اتو کسانو د جرګې مشر خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ. دغه وخت کې پښتانه په افغانستان کې وو. کوه سلیمان د یو ځای نوم دی، په دغه ځای کې دا پښتانه وو. پښتانه اصل کې دا د یعقوب علیه السلام 12 زامنو کې د 2 زامنو اولاد دی. فرعون ظلمونه شروع کړل په مصر کې، نو د فرعون د ظلم نه چې تنگ شو، نو د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو بچي هغوی د مصر نه هجرت وکړ افغانستان ته راغلل. دلته کې ډېره شو. بیا ډېره زمانه پس بخت نصر یو ظالم بادشاہ او په مصر کې په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل، بني اسرائیلو باندې. بیت المقدس هم خپل قبضه کې اخیستی او د بني اسرائیلو بوډاګان چې دا به قید کړل، غلامان یې ته جوړول. ماشومان به هم قید کړل، هغه هم غلامان کړل. ظلمي به وجل او اخر کې د زنانو بې عزتي یې شروع کړله. نو د مصر بني اسرائیل د دې ظلم نه تنگ شو او هغوی خپله یو مشوره وکړله چې دې ظالم نه خو خلاصېږو نه او یوازې مقابله کولی نشو، نو زموږ سرونه افغانستان ته تللي دي، هغوی به ځان سره ملګري کو او بیا به ده سره مقابله کوو. نو د مصر هغه بني اسرائیل افغانستان ته رالل او د خپلو وروڼو تربورانو ته ویل وی په دې جاړو نه چې زموږ بوډاګان قیدیان شو، غلامان شو، په دې جاړو نه چې زموږ بچي غلامان شو، جاړو په دې چې زموږ د زنانو بې عزتي کول غواړي. نو د افغانستان والا چې دا ټکې وویل چې ښه موږ لا جندي یو او زموږ په زنانو دونه ظلم کېږي چې بخت نصر د زنانو بې عزتي کوي. نو آه و فغان یې شروع کړل، یو فریاد یې وکړه چې ښه لا موږ یو. د دغه آه و فغان نه وروستو د دوی نوم شو افغان. مخکې افغان نوم نو، د بخت نصر د ظلم نه چې تنگ شو نو پښتنو له نوم کېښودی شو افغان. او بیا دا پښتانه ورسره یو ځای شو او بخت نصر له داسې سزا ورکړه چې راتلونکي قومونه به هم یاد ساتي او بیت المقدس هم پښتنو آزاد کړ. دغه وخت نه افغان نوم شروع شو. بیا چې پیغمبر علیه السلام دا کم وفد او جرګه راولېږله او دوی د پښتنو سره خبرې وکړې افغانانو سره، نو پښتنو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ډېر قدر وکړ. خبرې واورېدې خو یو ټکي ورته وکړه چې کوم مشر را لېږلی نو موږ به اول هغې مشر سره ملاقات وکړو، د هغې نه پس به فیصله وکړو. صحابه ورته ډېره ښکلې خبره موږ سره لاړ شي. نو بیا د افغانستان نه افغانان لاړله او مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات هم وکړو، ښکلې ښکلې خبرې وکړلې. نو پیغمبر علیه السلام خو کولې ښکلې خبرې، خو پښتنو هم ښکلې خبرې وکړلې. د پښتنو په دې ښکلې خبرو پیغمبر علیه السلام د دوی په حق کې مې ښکلې خبره کړې ده، اولئک فتحان الاسلام. دا پښتانه فتحان الاسلام د اسلامي کشتۍ پشتي ده. دا کشته پسین کې چې ګوري نو مخ کې یو کوټګی ده، یو وروسته کوټګی ده او غیر چاپېره څلور دیوالونه دي او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته ده دغې لاندینۍ تختې ته عربۍ کې فتحان وایي. لکه چې پیغمبر علیه السلام اسلام د یو کشتۍ سره مشابه کړ او دا پښتانه د دغې اسلامي کشتۍ پشتي ده. یعنی پښتانه ډېر ښه دي، د اسلام ملاتړ دی، تعاون او امداد کوي پښتانه. ځکه یې ورته دا ټکې ووایي. فتحان الاسلام لفظ چې د مدینې منورې نه افغانستانه پورې را رسېده نو په لاره ګرېده ترمیم پکې کېده. پښتنو ته چې راورسېد نو دوی وی اولئک پښتان الاسلام، د فتحان په ځای پښتان الاسلام. بیا دا پښتان لفظ آخر کې دا نون دی
دا تجوید په کتابونو کې نن کې قلقله نشته، خو د پښتنو بې ځایه قلقله پکې وکړله. اولئک فتحان الاسلام، نه پښتان او بیا پښتان کې وی پښتانه، آخر کې قلقله ته پښتانه، رستو پښتانه شو. او دا لفظ د فتحان بیا چې د سند او د پنجاب په علاقو باندې ورغی، نه هغه دی کې هغوی خو دا تی او دا حی داسې برابر نه شوه ویلی، نه هغوی ویل اولئک پټهان، پټهان هغې پټان تی نه جوړ کړ، اولئک پټان الاسلام. پښتانه یو داسې دي چې هغوی پښتو وایي، او بل داسې پښتانه چې پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته وایي افغان پټان، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته وایي راجپوت پټان. سند، پنجاب، هندوستان کې پښتانه شته، خو پښتو نه وایي، هغې ته راجپوت پټان وایي. چې دا د سند پنجاب د دې خلکو په نوم کې خان راشي نو دا هغه راجپوت پټان دي. د پیښور علاقې ته هم صحابه کرام راغلي، د اصحاب بابا نږدې دی تاسو سره، دا صحابه کرام دی، دلته د قرآن آواز را رسول دی. دین علاوه نورم صحابه کرام ګڼ تعداد کې راغلي دي، ورپسې تابعین، تبع تابعین، د افغانستان نه د پیښور په لار، او بیا داسې په اټک پورې وتلي دي او دلی پورې رسېدلي دي. اټک کې چې کوم قلا جوړه ده، دغه ځای ته هم صحابي تللی دی، د هغه نوم دی محلب ابن ابو صفرة العتکی. عتک د عربو د یو قبیلې نوم دی، د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة. د اټک په دې علاقه کې اسلامي نظام چلو، او د ځان له یو قلا جوړه کړې ده، او د قلا نه بهر د خپل قبیلې نوم یې لیکلی العتک. سموده چې تیر شو نو دا عتک لفظ بدل شو په اتک باندې، او اتک سره پس اټک شو. اوسنۍ قلا دا د اکبر باچا د لاس جوړه قلا ده، خو دې نه مخکې دا قلا جوړه کړې محلب ابن ابو صفرة العتکی صحابي ده. اسې سوال را دی چې دې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښوده، خپل قام قبیله پرېښودله، بچي یې پرېښودل، او دا زرګونه میله لارې وواله زموږ د شاړو علاقو ته رالل. دې کې څه نه پکې باغونه ښکلي ښکلي وو، نه پکې څه کارخانې وې. دا صحابه کرام د دنیا په لالچ نه دي راغلي، صرف دې له راغلي دي چې د قرآن آواز تاسو ته را ورسوي. نو صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسول دی 25 هجری کې چې د پیغمبر علیه 35 هجری کې چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ دلته کې صحابه کرام را لېږلي دي. په دې علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنہ احسان چې هغې صحابه کرام دلته راولېږل. دې صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسول دی. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین ډېر دلته کې راغلي دي، او د قرآن درسونه دې کې کړي دي. محمود غزنوي هم په دې علاقو باندې راغلی دی. د نن نه 1014 کاله مخکې محمود غزنوي په دې علاقو راغلی دی، او هغه هم اسلامي نظام دې دپاره راغلی چې په دې ځای کې اسلامي عقیدې او اسلامي نظام راشي. لکه دا علاقې اکثر هندوانو سره وي. هغه ټول هندوستان قابو کړی دی، په ټول هندوستان باندې د هغه حکومتو سره د دی. هغه به د شپې ګشت کو، د ټول هندوستان بادشاه او د شپې به ګشت کو، چاته که څه تکلیف وي چې هغه تکلیف ولا لرې کم. یو شپه راووته، یو ځای کې یو څو زلمي وو، دی ورغې سلام یې ورته وکړو. هغې ظالمو د سلام جواب وکړو، دنې تپوس وکړو څوک یې؟ دی ورته وایي ستاسو ملګری ما. ښه چې زموږ ملګری موږ سره کښېنو. لږ ساعت خاموشي وه. بیا یو زلمي اواز وکړي هلکه کمې پورې به داسې خاموش ناست یو. خبره شروع وکړې
نو بل کس وی چې من خو غلیو غلاله راجمع شوي خو دې مجلس کې څه زاړه ملګري غلي دي زاړه ملګري خو څوک پکې نه وي ناشنا ملګري راغلي دي نو هر یو کس کې کس کمال او هنر وي نو اوس بیان کې چې په مقدر نه بیا کار واخلو یو نه تپوس کوي تا کې کم کمال یو غلوی ما کې دا کمال دی چې د لاس کې مې دونه طاقت الله اچولی چې یو مضبوطه قلاوي زه په یو لاس کنډر وکړم نو په خپل هم ننوځم او ملګري م دننه کړم بل وی ما کې دا کمال چې زه سپېمې داسې راکاږم نو پوه شم چې خزانه او مال کم ځای کې پروت دی بل وی زه خو د دې ځناورو په خبرو باندې ښه پوهېږم یو کس وی ما کې دا کمال دی چې د شپې توره تیاره کې یو ځل څه ووینم نو بیا خطا کېږي نه نو محمود غزنوي ته هلکه وي تا کې څه کمال شته هغه ته یو ما کې یو کمال شته یو سړی چې 500 ته ورسېږي او زه ګیره وخوړم نو بس د 500 نه بچ کېږي هلکه وي ستا دا کمال د ټولو نه ښه دی لکه موږ خو غلیو کېدی شي چې ته ګرفتار شو او ته ګیره وخوځې نو موږ به د سزا نه بچ شو ستا دا کمال ښه دی بیا وایي داسې ملګري چې راجمع شي نو هغې لپاره د یو مشر ضرورت دی ځان له باچا مقرره کړي که نه نو زموږ د دې ملګرو باچا به څوک یې یو ته خو همدا خلک که نه چې دا ګیره وخوځې د 500 نه خلک همدې باچا کې نو محمود غزنوي د غلو باچا شو بیا وایي چې داسې با کمال با هنره ملګري خو چې ته راجمع شوي نه دي لکه دا نن خو داسې غلا پکار ده چې واپسې بیا د بلې غلا ضرورت پیښ نشي نه یو غل وتی خو د محمود غزنوي په کور به ورشو ډېر غوړ کور دی ښکلی ورشو هر څه به ترې راوړو وی راځئ چې پې ورځو روان شو د محمود غزنوي کور ته چې نږدې شو نو سپو غپل ډېرې چغې والې د محمود غزنوي د کور مخې ته یو سپی په 13 پروت دی سر یې لګولی دی غږ نه کوي بل سپي ورته غوږ کې داسې غپ وکړو نو هغه هم سر پورته کړ یو غپ یې وکړو بیا سر کېښودو یو غل دی بل ته وایي چې دا سپي چغې وایي دوی څه وایي هغه ورته دا ټول چغې وایي چې د باچا په کور ډاکه ده د باچا په کور ډاکه ده وایي دا چغې وایي وی دی یو دی بل ته غوږ کې وایي چې نمک حرامه ټول عمر د باچا د کور خوراک دی کړی دی نن د باچا په کور ډاکر ته داسې غلي وده پروت یا د غوږ نه کې وی هغه سر پورته که غپ یې وکړ نو ورته هغه وایي چې باچا پخپله ورسره دی موږ ورسره څه وکړو نو دوی یو بل ته وکتل چې او باچا را سره دی بیا د باچا کور ته ورننوتل او خزانې معلومې کړلې او پنډونه ځان له جوړ کړ چې څونه پنډ څوک راوړي شي یو پنډ محمود غزنوي له جوړ کړ ورپسره کوي دا پکې ستایي څه شوله د کور غله راووتل محمود غزنوي هر یو کس ته ګوري چې دې کم کور ته دی او دې کم کور ته دی د هر یو غل کور یې معلوم کړ کور ته لاړه دی او بیا آرام یې وکړ او سهار یې پولیس والا راوستی دی فلاني کور پسې ورشه او غلا یې بېګا کړه سره نه مال یې راولی دربار کې حاضر کې بس پولیس والا لاړو دربار کې ټول غلا حاضر کړه لاسونه یې تړلي بادشاہ په غوسه کې دی او حکم کوي چې دا غله دي د باچا د کور اغلا کړې ده فلانی چوک ته بوځي او هلته ځوړن کې او دومره ورځې به ځوړن دي خلک به ځي او راځي ورته به ګوري عبرت به ترې والي چې د باچا د کور اغلا کوي دا بیا سزا وي د غلو رنګونه ډېر خراب شو یو غل دی کله رنګ ښه شي او کله خراب شو دا نور خو ټول خراب شو آخر کې حکم وشوی روانې کې چې روان شو نو د یو غل مخ راواړوی بادشاهان چې کله د مرګ سزا ورکوي نو آخر کې تپوس کوي چې په زړه دې څه ارمان شته نو تا خو موږ مرګ له روان کړو آخر کې م راته نه وایې چې څه ارمان شته نو ته ښځه وایه پړه دې څه ارمان کې نه ووایه وایي زړه کې مې دا ارمان دی چې بېګا موږ غلا له راتونه اوله میټینګ کړو په هغې میټینګ کې چې کم غل کې کم کمال و هغه هم بیان که په مقعر چې خپل کمال خولم دی خو بېګا ما ویلو چې ما کې یو کمال شته ما له خپل کمال ښکاره کړی نه دی که اجازه دي زه خپل کمال ښکاره کوم وی ښکاره که کم کمال دی ده کې وی بېګا ما ویلو چې زما د سترګو کې دا کمال دی چې کله د شپې په توره تیاره کې م یو ځل څوک ووینم نو ما نه خطا کېږي نه نو صاحبه بېګا میټینګ کې خو تم موږ سره وی
ویسے با تا مخیر کې سویلیو تا وی چې یو سړی 500 ته ورسیږي او زه ګیرو خوځو ما هغه 500 نه بچ کېږي مهرباني وکړه ګیرو خوځو چې 500 نه بچ شو هغه خنده ویسے ما ټول بخلی لاسونه ولا پرانځه ټوله پرانستل د 500 نه بچ شو دې قصې ته بیا د سره وګوره چې دې کې څه عبرت شته نصیحت پکې شته او عبرتونه نصیحتونه پکې شته د محمود غزنوي په مخ کې داغه ټولې خزانې لوټل کېدې خې وته قتل خو غږی نه کو خو چې سوال عدالت کې کېنا سو په غصه او په جلال کې راغی وې دا ټول پانچي کې څوک ته چا خلاصولي شو نه دغه شانت نن موږ د خدای نغلا کوو دا موږ چې د شریعت خلاف کارونه کوو نو دا موږ د خدای نغلا کوو خدای راته ښه ګوري نن غږ نه کوي خو سبا د قیامت پر ورځ چې وي دا ټول جهنم ته واچي نو څوک به هم ترې بچ کړي څوک هم ترې نشي بچ کولی یو دا عبرت شو او دویم عبرت دا چې د دنیا دا څومره هنرونه او کمالات دي په دې باندې غاوره کېږه ما د دنیا هنرونه او کمالات بنده تختیدار ته رسوي نو د دنیا په چالاکۍ او په هنر دوکه نشي غاوره نشي او یو دا چې ټول هنرونه خو کامیاب نه دي خدا یو هنر چې پیژنګلو دا د یو غل باچا او پیژند ځانم بچ کو خپل مرګریم د 500 نه بچ کړ نو دا معرفت او پیژنګلو دا پکې یو ښه هنر دی نو په دې دینی مدرسو کې معرفت الهی الله ورکوي دینی مدرسې کده بنینو دی او کده بناتو دی پدې کې عالمات دی او که علما دی دوی له الله معرفت ورکړي دی نو هر عالم دی قوم ته سم لار ښیي منځ کوه حج روجا زکات کوا د نیکه کارونه کوا د بدن ځان بچ کا غلا مکوا جواری مکوا زنا مکوا غیبت مکوا نو سم لار د تخی چې په دې روان شه او روانه لار د تخی چې د دین ځان بچ کا نو د عالمانو ته الله معرفت ورکړي دي د دې معرفت د وجه د ټول قوم د الله د سزا نه بچ کی د الله د مخالفت نه بچ کی نو دی دینی ادارو سره دینی مدرسو سره تعاون کوا امداد کوا د دې ملاتړ جوړ شه مخالف ما جوړېګا دا علما اولیاء الله دا الله دوستان دي الله بدا خپل دوستان جنت تبوزي دوزخ تنا عوام پاتې شدي بچرته دي پیغمبر علیہ السلام فرمایي المرء مع من احب بنده با هغه چا سره چې چا سره محبت وي نو الحمدلله زمنګ د علاقه پښتانه د عالمانو سره مینه محبت کوي نو که عالمان د علم د برکت الله جنت تبوزي نو دا عوام د عالمانو د مینه محبت د واجب الله جنت تبوزي الله پاک دې تاسو دا درس او تدریس او دینی خدمات په خپل دربار کې قبول کړي او د دې فیض او برکت غیر چاپیر طول علاقه دې الله نصیب کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين